حافظو حافظو تاسو حفاظت کوي على الصلاه د ټول منځونو والصلاه الوسطى او د منځني منځ. دینه مخکې د نکاح او د طلاق ذکر تیر شو، نو عام طور د نکاح او د خاده سړی دنیا طرف ته میل کی او آخرت تیری. نو دغه باس تیر شو، نو اوس الله پاک وی اسنن چې په دې کې مشغوله شي او زه در نشر تیر نشم. نو الله پاک جل شانه د خپل ځان طرف ته متوجه کولو د پاره پکې د مون ذکر وکړو چې حافظو تاسو حفاظت کوئ علی الصلاه د ټول منځونو والصلاه الوسطى او خصوصا د منځني مونږ چې کوم دی د دې حفاظت کوئ. نو منځني مونږ نه مراد د مازیګر مونږ دی، ځکه چې د دې نه مخکې دوه مونځونه دي او وروسته تیم دوه مونځونه دي. د سار او د ماسپښین دا دواړه مونځونه ته مخکې دي او وروسته د ماښام او د ماسخوتن مونځونه دي. نو په منځ کې د مازیګر مونځ راغی. نو الله وی د ټولو مونځونو حفاظت کوئ، خصوصا د منځني مونځ حفاظت خامخا کوئ. نو د ټولو کوئ، خدای خاص طور په دې وجه باندې وفرمایو چې عام طور خلک په دغه ټیم کې په خپل کاروبارونو کې مشغول وي، خپل زراعت او تجارت او دکانداری او خپل کاروبارونو کې مشغول وي. د دې وجنه دغه مونځ بعض خلک په غفلت کې وي، دغه مونځ ته د کاروبار د وجه قضا شي، د پټي د وجه قضا شي، ځکه چې په دغه ټیم کې عام طور په خپل کاروبار کې خلک مشغول وي. نو د دې وجه نه الله پاک وفرمایل چې کاروبار د تاسو په غفلت کې وانه شي، د دې مونځ خاص حفاظت وکړي. د دې وجه حدیث پاک کې راځي چې کوم سړی د مازیګر مونځ قضا کی، دا سړی داسې دی لکه د چې د کور ټول خلک مړه شي او د مال او دولت ټول چې کوم دی د دې نه ولوټلی شي او دی په یوازې حالت کې پاتې شي. د څومره غم دته په دې حالت کې پکار دی چې د بچیان مړه شو، مور او پلار مړه شو، ښځه مړه شوه او دی یوازې په کور کې پاتې شي او دغه رنګ د مال او دولت دا ټول د ډاکوان ولوټي دي، نو سره د خوراک سکاک سي او نه چې کوم دی سره په کور کې سوکي. نو دې سړي ته چې په دې حالت کې څومره غم پکار دی، نو دومره غم دله په مونځ قضا کولو او خصوصا د مازیګر مونځ قضا کولو باندې پکار دی. د دې وجه د مازیګر او د سحر د وختونه دا ډېر فضیلت لري. د دې وجه نبی علیه السلام فرمایي چې زه داسې یوې ډلې سره کینم چې هغه د سحر په مونځ کې چې کوم دی مشغوله وي، سحر مونځ وکړي بیا تر اشراقه پورې په ذکر کې مشغوله وي. وي دا ما ته خوښه ده چې 4 عرب غلامان آزاد کړم. دغه رنګ داسې یوې ډلې سره کینم چې هغه د مازیګر په مونځ کې شریکه وي او بیا تر ماښامه پورې په ذکر کې مشغوله وي. وي دا ما ته خوښه ده چې 4 عرب غلامان آزاد. او د سحر په مونځ کې او د مازیګر په مونځ کې فرشتې هم بدلیږي. نو د مازیګر د مونځ چې کومې فرشتې راشي نو هغه هم په خپل عمل نامه کې ولیکي او چې کومې فرشتې ځي نو هغه هم په خپل عمل نامه کې ولیکي. نو ټول مونځونه الله پاک وی حفاظت کوي او خصوصا د مازیګر د مونځ. وقوموا او ادرګ لله الله تقانتين عاجزي کوونکی. نو مونځ دا د عاجزۍ علامت دی او الله پاک جل شانه دا په عاجزۍ باندې ډېر خوشحاليږي، په تکبر باندې الله ډېر زیات خفه کیږي. تکبر لوی دا خالص مخلص ته الله تبارک وتعالى د ذات سره خی، د بل چا سره نه خی. د دې وجه نه ګوره مونږ دا سوچو نو انسان د اشرف المخلوقات دی، خدا الله پاک جل شانه د سنه پیدا کړل، د خاورې نه پیدا کړل. کنه په انسانانو کې پیغمبران دي، پاک پاک خلق ته پکې، خو بیا هم الله پاک د انسان پیدایش ته د خاورې نه کړی، د اور نه هم کولی شو، د نور نه هم کولی شو، د سرو د سپینو نه هم الله پاک انسان پیدا کولی شو. خو الله پاک د دې شیزونو نه پیدا نه کو، الله دې د خاورې نه پیدا کو. خاوره کې عاجزي ده چې په دې انسان کې عاجزي وي. نبی علیه السلام کې عاجزي وه، صحابو کې عاجزي وه. نو الله پاک وی تاسو ودرېږئ الله ته عاجزي کوونکي. نو دا مونځ هم یو عاجزي ده. ګوره چې انسان په دې نوم باندې لاس وتړي نو دا انسان د خپلو لاسو اتکړی خپل ځان ته واچي او الله ته ډېر په عاجزۍ سره ولاړ او بیا رکوع کې سر ټیټ کړي الله ته. او بیا په انسان کې د ټولو نه مبارک ځای د تندې او مخ دی، بیا دا مخ الله ته په سجده باندې کیږي او سبحان ربی الاعلى، پاک ته رب زما چې ډېر لوی دی. سبحان ربی الاعلى، پاک ته رب زما چې ډېر لوی دی. نو تندې الله تبارک وتعالى ته په سجده باندې ایخي او خپل سر مګ چې ګوره تا ته عاجزي کو. نو ظاهري عاجزي به کوي او زړه به هم چې کوم د زړه نه به عاجزي کوي. نو ظاهري عاجزي خدا ده
چې انسان په نوم باندې لاس وتړي او بیا دې د سجدې ځای ته ګوري، بل طرف ته نه ګوري، او بیا دې رکوع ته لړ شي. نو په رکوع کې چې کوم دی سبحان ربي العظیم، پاک ته رب زما چې لوی دی، او بیا دې د ګوتو د سکو ته چې کوم دی ګوري او دا سوچ کوي چې کله زما ځنکدن شروع کیږي نو زما د غټې ګوتې نه به ساره رواني. نو بیا دې وي سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، دا په ولاړه باندې وایي. بیا د هغه ځای نه چې کوم دی روان شي د سجدې په ځای باندې نظر ساتي، نو ړومبې زنګنان ولګي، بیا ورپسې لاسونه ولګي، بیا ورپسې پوزه ولګي، بیا ورپسې تندې ولګي، او بیا دې په سجده کې دې پوزې ته ګوري او سبحان ربي الاعلى، پاک ته رب زما چې ډېر لوی دی. او په دې حالت کې دې دا سوچ کوي چې کله ما قبر کې کیدي او ړومبې ځای زما خوري کېږي نو هغه به زما پوزه خوري کېږي. او بیا دې چې کله سر راوچتوي نو ړومبې تندې راوچت کي، بیا پوزه راوچته کي، بیا چې کوم دی لاسونه راوچت کي، بیا زنګونان راوچت کي، او دې کیفیت سره دې مونځ وکړي. نو دا عاجزي ده او په دې کې په مونځ کې خشوع او خضوع پیدا کړي او دې د زړه نه هم عاجزي کړي. وي تاسو داسې عبادت کوئ د الله چې تاسو ګویا چې ته الله اینې، مونځ به داسې کوئ چې ته ګویا الله اینې په خپلو سترګو باندې. او خو دا کیفیت ته زړه نشي جوړولی، نو دا کیفیت خو هر سړی د خپل زړه جوړولی شي، الله ما ته ګوري او الله زما په حال باندې خبر. نو چې کله ستا الله ته سوچ وي چې الله ما ته ګوري، نو ستا مونځ به بیا صحیح مونځ وي. نو الله وایي چې تاسو ودرېږئ لله، الله ته قانتین عاجزي کوونکي. نو حافظو حفاظت کوئ علی الصلاة د ټولو منځونو، والصلاة الوسطى او خصوصا د منځني مونځ، وقوموا ادرېږئ لله الله ته قانتین عاجزي کوونکي.